خزه د پیر خپې چاپی کوي خزه د پیر خدمتونه کوي خزه په درگاه باندې کانی پزان وخی خزه یو سو بل سکی او دا وای چې ګنه دا ز دین کوما عرض دا درنو چې دا عقیدی زمون الله سبحانه وتعالى استاد محفوظ کړی دي پدې ګوره د رب العالمین چې څومره شکر وباسه دا به کوي زمون سر یو الله تک تکیږي مونږ په مشکلات او تکالیف او پریشانو کې صرف آغا اسمانونو وال رب رابلو دا شکر دی چې یو پیر نه رابلو یو ژوندې نه رابلو یو مړی تر مدد شنوایو ولی دا دنیا کې څوک د یا علی مشکل کوشا چغي وي څوک د یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیعا لله چغي وي څوک د داتا گنج بخش چغي وي څوک د پیر بابا چغي وي څوک د کاکا صاحب چغي وي څوک د علی حجبیری چغي وي مون صرف او صرف د یا الله چغي وو په خپل حاجاتو کې خپل رب را بلو دا اصلاح د عقیده د ورونو او دا عقیده مونږ ته قران خولدا او دا مونږ ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث خول بیا دا عقیده چې چونکه بنیاد دی د دې عقیدې نه بعد ورونو د عمل میدان شروع کیږي چې زموږ تاسو عملونه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دراوړل شي په طریقو برابر شي چې بدعات هغه رسم او رواج چې شریعت سره ټسل خوري او تضاد خوري دا زموږ د غمونو نه لړ شي زموږ د خادو نه لړ شي زموږ د معاملاتو نه لړ شي او خالص د قران او د حدیث ماحول د قران د حدیث انداز دا غي تعلیم دا زمون په عبادت او برای دا ضروري خبره ده نو ما عرض دا کو چې په دې دنیا کې سړی په قران حدیث باندې رواني خیر دې که غریبي په خپل غریبه مخه پکېږي که روټه نه ملاويږي یا منګای دا یا ټینشن ده دا ټول خپکانونه یو طرف تک دا خوشحالي تعالی بس دا چې ته قران او حدیث پس رواني یو تنظیم پسې یو ډلې پسې یو جنډې پسې یو فرقې پسې یو پیر پسې یو مولا پسې نه روان الله قران او حدیث پس روان کړي دا نعمت لګ دے خلکو سره به مال وی دولت بوي عزت شهرت بوي خو قران او حدیث او حق عقیده او حق منهج ارچا سره نشته دیو جنا پدې د الله سبحانه و تعالی شکر ادا کې چې الله سبحانه و تعالی زموږ تاسو د نسبت د قران د حدیث سره جوړ کړی دی خو بیا هم د دنیا په دې جون ګرونو سوچ کوي سره د دې چې موږ به د قران د حدیث دعوه کوو شیطان به موږ ته یو داسې جال جوړ کړي چې هغه جال کې به شیطان موږ راون خلی او موږ به گمراه ذکر الله سبحانه وتعالى په خپل کتاب کې فرمایلی دي ان الشیطان لكم عدو فاتخذوه عدوا شیطان ستاسو دشمن دی فاتخذوه عدوا دی په دشمنی سره ونیسه اوس د جن هر عمل ته ګوره چې شیطان تعالی د زندګۍ کې د یو عمل مقابله کې په کم موړ باندې راځي خپل رب ځان له مخې ته کوا خپل آخرت مخې ته کوا د دې شیطان مقابله کوا صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین داغیو د کامیابی یو غټه وجه داوا داغی د کامیابی غټ بنیاد داو چې هغه د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم صحیح پابندو او بالکل د الله د حکم نه اړېدل راړېدل نه کول سیدنا خریم رضی اللہ تعالی عنہ یو صحابی دے مسند احمد کی داغو واقعہ نقل دا ابو داود شریف کیم دا او صحیح الاسناد روایت دے حشام بن سعد بان دل تک زنی خلق و کلام کرے دے ہو عند الجمهور اغم وصف دے و حسن الحدیث دے نو رسول اللہ علیہ السلام یو مجلس کی ہوئی نعم الرجل خریم الاسدی خریم
ډېر بهتر سړی دی ډېر ښه سړی دی لولا طول جمته و اسبال عزاره دومره ده د ده دا ویښته د خوریم چې دي دا د دې اوږو نه هم کته راغلي دي او داسې د ویښته نه دي پکار چې د اوږو نه هم د نارینه ویښته راوږدي شي و اسبال عزاره بل پنسۍ اکثر ښکتی دا دوه خبرې کله خوریم ښې شوې نو نعم الرجل خوریم ډېر ښه سړی دی دا خبره د الله پیغمبر په یو مجلس کې وکړه فبلغ ذلك خریما یو کس ناست دی او خوریم ته دا خبره ورسوله ورته وایي رسول الله علیه السلام خو ستا نه ډېر خوشحاله دی ای خریمه خدا رسول الله علیه السلام وفرمیل چې نعم الرجل خریم الاسدی لولا طول جمته و اسبال ازاره که دا ویښتې لږ د اوږونه اوچت کړل او دا پنسۍ یې اوچتې کړې نو خریم به دا ډېر ښه کار وکړي نور خریم کمالي سړی دی چې دا خبره یې وکړه نو ابو داود شریف کې داسې الفاظ دي فعجله فورا په تلوار پاسېدو واخذ شفرة کنچي راواغسته او فقطع جمته الى اذنه دا ویښتې کټ کړو تر دې غوږونو پورې ورسول ویښتې سنت سره برابر کړو او ورفع عزاره الى انصاف ساقه دا پنسۍ اوچتې کړې د پنډې تر دې نیمې پورې ورسولې چې زما پیغمبر زما نبی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه په دې رضا دی چې زما ویښته دې لږ لنډ شي او زما پنسۍ دې اوچتې شي نو زه به څنګه د الله د پیغمبر مخالفت وکړم پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره چې ملاو شو د الله پیغمبر ول دعا وکړه ای خریمه الله دې تر او تازه او خوشاله او کامیاب ساته صحابه کرام ډېر زیات پابند په دې خبره چې د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم تابعداري وکړي دا د هغې د ژوند یو اهمه مشغله وه او چې کله سړی د الله او د الله د رسول تابعداري نو بیا انسان ځان د ګناهونو نه بچ ساتي او انسان ځان د هرې غلطۍ نه کنټرول ساتي د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تعلیم راوړل شوی دین داسې ده که نه چې ته په دې دین د عمل نیت وکړې د هر ګناه نه به محفوظ شي مسند احمد کې یو واقعه راځي صحیح الاسناد ده ان شاء الله چې ابو نعمه رضی الله تعالی عنہ نقل لی و یو ځل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ناست په مجلس کې یو نوجوان راغی او هغه نوجوان باندې چې راتلو سره وی رسول الله علیه السلام ته اذن لی بالزنا مال د زنا اجازت راکې مال د زنا اجازت راکې دا ټکي صحابه کرامو ته ډېر بد ښکاره شو ډېر سخت اراده وکړو چې دا خو د وهلو قابل دی د الله د پیغمبر مجلس ته راغی وایي چې اذن لی بالزنا مال د زنا اجازت راکې پیغمبر علیه السلام صحابه ته وایي دی ما ته پرېږدي رسول الله علیه السلام ورته وایي دې نوجوان ته اتحبه لامک ته دا خوښی چې دا کومه زنا ته پردی خور لور سره کې دا زنا ته د دې په ځای خپلې مور سره وکړي یا ستا مور سره بل څوک داسې زنا وکړي دا خوښی غلی شو ای د الله رسوله داسې خو نه خوښوم د خپلې مور بېعزتي بیا ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا ته خوښی د خپل لور د پاره چې لور سره ته زنا وکړي یا ستا لور سره څوک زنا وکړي ورته یې د الله پیغمبر دام نه برداشت کوم ورته یې د خپلې ماسي او د پپو لپاره به برداشت کړي هغه ورته وایي لا والله جعلني الله فداکا ای د الله پیغمبره قسم په الله زما مور پلار دې ستا نه قربان شي زه خدا نه برداشت کوم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایي چې دا ته د چا باره کې د زنا تصور لري دا هم د چا خور ده دا هم د چا مور ده دا هم د چا لور ده ولې داسې تصور کې بیا پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم دعا وکړه اللهم اغفر ذنبه ای الله د دې نوجوان ګناهونه معاف کړي وطهر قلبه الله د دې زړه پاک کړي
گناہونه معاف کی زړه پاک کی وحسن فرجا اے الله د شهوات او د مخصوص اندامونو د گناهونو نه دی بچو ساتي وای دا دوا چې کړه د الله پیغمبر وکړه وای د دین او جوان د زړه نرم شو او مسند احمد کی راضی وای بیا چرته دین نوجوان د زنا اراده مو نکړه دا سي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د تعلیم سره نرم شو دا ولی زمونږ اسلام ورو د دې خبره پیغام مونږ تراکی چې زمونږ معاملات د خېستي د قران د حدیث تابعدار چې څوک وي د قران د حدیث طرف ته داعیان چې څوک وي ګوره دا زمونږ د پاره ضروری ده چې زمونږ معاملات ډېر بهترین او خېستي اسنه پدې دوکه شو چې زما منهج خو قران او حدیث دی او دا نور خو څوک قبر پرستی څوک تقلید پرستی څوک بدعات پرستی څوک تنظیم پرست او جنډه پرستی دا سب کفر فجر راغوندي عقیده خو زما ده او منهج خو زما ده دی غرور ته مخیال شي او خپل معاملات تو کې اړه پروا نه کو کډوب وو کوم کړو ک ګڼکپی موکړه ک د سود کاروبار موکو ک مکروه کاروبارونو تم لاس واچو ک مشتبه معاملات تم لاس واچو کدا بے پروايي منکراله نو مونږ په عقیده او په منهج شیطان نه گمراه کوي خو یاد ساته په دې معاملات او الله تعالی شیطان چې کوم نه هغه مونږ گمراه کوي او الله تعالی به زموږ نه ناراضه کیږي دیو جنا چې د مسلمان وی مسلمان او د قران د حدیث داویدار وی رونو پکار دار چې راغه اعمال د هغه معاملات ډیر زیات بهتر وي د هغه جبه د قران د حدیث خلاف په کنځلو کې نه استعماليږي او هغه ډیر مضبوط عابد وي کلک عبادت گزار وي د دې قران د حدیث خو اصل مطلب دا دی چې موږ د خپل جون دا ذکر چې موږ هر ټیم الله سبحانه و تعالی ته متوجي یو د الله رب العالمین تر خپل ګناهونه پېښ کوو په دې باندې جوړو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د خپل امت ته فرمایلی دی ډیر الله ته جړه کوي استغفار کوي زپ خپل رسول الله علیہ السلام فرمای 70 مره زپ خپل او یا زلا او یا کرتا الله سبحانه و تعالی ته د ورځې استغفار کوم جړه فریاد خپل رب ته نو پکار دار چې ګوره مسلمانان او د قران د حدیث تابعدار رونه تکبیر اولا د دین نه فوت کیږي دومره مخکې مونږ جمعات ته راځو چې مونږ تحیت الوضو تحیت المسجد وکړو بیا کینو تلاوت وکړو بیا مونږ ستودریږو دا نه چې راشو کله امام په قاعده کې ورسو کله یو رکعت شوي کله یو رکعت نه شوي کله یو ترتیب کله بل کله عام منظور کې راځو خو ماسختن او سحر کې را نه پاتې نه یاد ساته ګوره کدا سستیا مو شروع کړه قسم دې مونږ په عبادتو کې سستیا کو الله مرده بهترین عقیدینه چې ته محروم نه او یاد ساته کم پټی کې چې خفصل شي خفصل خو سړی دا غي خیال نه ساتي خصمانه نه کوي حفاظت نه کوي دا فصل تباکیږي کنه تباکیږي دا عقیده د قران د حدیث دا ورونو خسته منهج ده خپل لار ده اسنم په دې عبادتو کې سستیا کو نوافل نه کو فرایضو کې پورا حصہ ناخلو باغې کې سستیا کو الله دې ونکي چې د دې د وجه نه ممتاز د دې عقیدې نه محروم شو ذکر دا فتنو دور دی عالم بی خب قرآن حدیث بیانې ناصاف باغر دهریانو د کمونیستو تاییدونه شروع کی په کراچۍ کې چې تاسو وګورئ رسالې هغه عالمانو لیکلي دي د دهریت او د کمونیستۍ په باره کې چې هغه مدرسینو د دې ګمراهو شکار شوي دي عالم بی دنیاوی تعلیم به او دینی تعلیم به او منکر حدیث شي د الله د پیغمبر د احادیثو د خپل عقل په ذریعه انکار کوي عالم به قبر پرست شي عالم به بدعات پرست شي شیطان ډیر زر په انسان باندې قابض کیږي اسنه مونږ د فتنو شکار شو او دینه به علا بچ کیږو چې مونږ واقعي روزان د قران او د احادیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعدار کو اعمالو کې ډیر زیات ایسا اخله څومره چې اعمال کوي عبادتونه کوي کنه د عبادتونو کې د سړي تعلق الله سره مضبوطيږي په دې عبادتونو کې د سړي الله سبحانه و تعالی سره توجه برابرېږي عابد سړي د فتنو نه الله بچ کوي د شیطان د ټونسکو نه بچ کوي او کم سړي چې عقیده سم ده
خدای عبادتونه نکی الله ته حاضری ټیم په ټیم نکی الله ته جاړي نه یاد ساته د جون په یو مرحله کې د گمراه شو آخرت تباہ شي نو دا آیاتونه چې ما لوستو دغه الله سبحانه و تعالی دغه مضمون طرف ته اشاره کی او الله رب العالمین فرمای چې د دنیا جون کې ستاسو دوه انداز دي یا خود دنیا جون د الله سبحانه و تعالی د احکاماتو او د الله په تابعداري کې تیرول دي او یا خود دنیا جون په خپل خواهش تیرول دي د دواړو نتیجې الله سبحانه و تعالی په دې آیاتونو کې ذکر کړی دي فرمایي فاما من طغى هغه څوک من طغى چا چې سرکشي وکړه من عالمان وی من لفظا مفرد او معنی عامي که عالم دی که امی دی که حکمران دی که رعایا دی که خزی دی که سړی دی من طغى چا چې سرکشي وکړه چا چې نافرمانی وکړه چا چې د حد نه تجاوز وکړو چا چې د الله احکامات مات کړل دته د الله تنبیه ده چې ګوره اے انسانا اے د الله حکمونه ماتون کیا خیال کوا چرته د جهنم عذاب دی او د جهنم ور دی راټینګ نه کی الان ګوره د هر چا ځان ځان له توغیان نه ښه هر سړی ځان ځان له خپل نافرمانی شروع کړی ده د بادشاه ځان له نافرمانی د عوامو ځان له نافرمانی د خزو ځان له نافرمانی دي د سړو ځان له نافرمانی دي او د نوجوانانو ځان له نافرمانی دي هر طغیان ولته الله فرمایي فاما من طغى هغه څوک چې هغه نافرمانی وکړه د دنیا په دې جون کې هغه سرکشي وکړه وآثر الحیات الدنیا او د دنیا جون دې غوړه کو آخرت ته هیڅ توجه نه کړه د آخرت د پاره هیڅ تیاری نه کړه فإن الجحیم هی المأوا الله فرمایي جهنم بدل زی د چا زی وي من طغى چا چې نافرمانی وکړه بادشاہ کله نافرمانی شي دام د الله نه نشي خلاصې دي رعایا د الله نافرمانی شي کته خلق د الله نافرمانی شي دام د الله سبحانه و تعالی نه نشي خلاصې دي کله غریبانان تړکیږي او بادشاہان مزه کوي قسم دې ردی بادشاہانو نه الله سبحانه و تعالی د دې غریبانو مبارک تپوس کوي بادشاہان په اعلی اعلی گاډو کې ګرځي ډیر خو خوراکونه او سہولیات لټي او غریبانان په دړې وړو پسې ګرځي د لوګي ژوند تیری کونډي یتیمانان مسکینان روډونو تراوتی سوالونه کوي او بادشاہ سره د غریب او د قوم هیڅ غم نه من طغى دا هغه بادشاہ دی چې د طغیان کړی دی د الله د حکمونو او د خپل ډیوټۍ نه مخ اړولی دی داسې بادشاہ ته الله سبحانه و تعالی جهنم کې سزا ورکوي یا من طغى بادشاہ دی ښکلی مسلمان دی او بیا هم د الله قانون باندې فیصلې نه کوي غوره کوي نه خوښوي نه وس ول الله ورکړی دی مونږ خو بېوسه یو مسلمانان عوام خو بادشاهانو ته خو الله وس ورکړی دی بیا هم د قرآن د حدیث مطابق فیصلې نه کوي د زنا نظام نه ختموي د سود نظام نه ختموي دارنګې حرام کاروبارونه نه ختموي د غلا او د دروغو ته چې کاروباریانو کمې لارې جوړې کړي دي دا نه بندوي من طغى دا سرکشه دی والله بدل عذاب ورکوي او من طغى کی عالم هم ذکر دی د عالم خپل طغیان دی رونو دا نه چې صرف عوام ګناهونه کوي د عالم غټ طغیان دی د قرآن او د حدیث نه مخ اړول دا طغیان دی د عالم نافرمانی دی د عالم چې الله دې د قرآن او د حدیث د بیان مکلف کړی دی او د دین کې مذهبونه راوستي دي د دین کې پاټې راوستي دي د په دین کې پیران او علما راځي کړی دي او داغي درجه د الله او د الله د رسول نوم اوچته کړی دا د عالم طغیان دی من طغى چا چې دا طغیانو کو الله سبحانه و تعالی به عذاب ورکړي خو د نوجوانانو خپل طغیان دی نوجوان دی الله سبحانه و تعالی ورته ځواني ورکړی را او دې په دې ځوانۍ کې چرسو کې مبتلا دی سګرټو نسوارو کې مبتلا دی زناکارو کې مبتلا دی
کرپشن کې مبتلا دی په پب جی گیمونو کې مبتلا دی دارنګ په ټورنامنټو په ونډه کتلو کې مبتلا دی په میچونو کتلو کې مبتلا دی او د الله کتاب او د پیغمبر پاک احادیث د کول په جمع سره منځ کولو ته توجه نشته الله ځواني او طاقت ورکړی دی او بیا هم دی قرآن حدیث طرف ته توجه نه کوي من طغا نو داسې ځوان ته به الله د جهنم عذاب ورکوي الله دې موږ وساتي او من طغا دا زنانو ته شامله دی هغه زنانه چې د هغې لباس دومره تنګ دی چې د شریعت خلاف دی هغه زنانه چې هغې لا رب نه دی پېژندلی هغه د قبرونو د باباګانو نه امداد غواړي هغه د قبر کاڼي په ځان باندې وخي هغه په بازارونو کې ګرځي او اغوستل خرڅول پردو سړو سره کوي او هغه د شرعي پردې لحاظ نه کوي من طغا داسې ښځې او تور سرې ته هم الله د جهنم عذاب ورکوي الله دې زموږ ښځې وساتي او من طغا د سپینګیرو مشرانو ته مخاطب دی چې دا توره ګیره نو او توره شوه راوخته بیا دا توره ګیره سپینه شوه په دې شپېته کاله کې هم د قرآن زده نه کو د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث زده نه کو په شپېته کاله عمر کې دې د الله د دین کې د کراو د کوټه نه خبر نه شو بیا هم ګناهونو طرف ته روان دی سپینګیری دی او وای چې پلانکی دی کې پلاټ خرڅېږي دا به څنګه عالم سپینګیری دی وای چې دکان خرڅېږي دا به زه څنګه عالم سپینګیری دی 15 دکانې دی او شپږم اخلي صرف د دنیا فکر ورسره دی د آخرت فکر ورسره نشته من طغا داسې سپینګیري ته به هم الله عذاب ورکوي او بیا الله سبحانه وتعالی فرمایي واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى هغه څوک خاف مقام ربه چې د خپل رب سره د مخامخ کېدو نه ویرېدو دا فکر دی الله مونږ تاسو کې پیدا کړي دا کله کله تصور کوي ورونو دا علما د حدیثونو کته کتابونو کې یو باب تړي باب فی المراقبه یو صالحین کې امام نووي دا سنور علما تړلې دي ګڼ احادیث د هغې باب لاندې په دې معنی راوړلي چې د شپې غور فکر کوه یو ورځ به بربنډې نه به دې چپل وي نه به دې لباس وي او د الله مخې ته به بربنډ یوازې ولاړې هغه رب به د سره حساب کتاب کوي ستا د مال ستا د ژوند څه جواب به رب له ورکې دا جړه کله کله کوه بلستن کې الله ته جاړه په توره شپه کله کله راپاسې رڼو او په دې توره شپه هغه خپل رب ته جاړه ای ربه ته خو ډېر لوی بادشاه یې زه خو د دنیا د بادشاهانو د مخامخ کېدو نه م یریږم ای ربه یو ورځ مې تا سره پیشي ده ربه ما سره د نیکۍ معامله وکړه او ما معاف کړه من خاف مقام ربه د خپل رب ته جاړه 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 عبادتونه شروع کا عبادتونه شروع کا رب ته جاړه ونهى النفس عن الهوى او صرف جړام نه چې ګناهونه کوي او بیا جاړې ونهى النفس عن الهوى د تمام خواهشاتو نه خپل نفس منع کا چې دا کار دی وکړه الله فرمایي فإن الجنة هي المأوى داسې حکمران داسې عوام داسې ځوانان داسې ښځو او سړو دپاره فإن الجنة هي المأوى د دې ځای جنت دی او د الله د طرفه مېلمستیا ده الله سبحانه وتعالی دې موږ تاسو ته جنت راکړي او الله دې موږ صحیح د قرآن او د حدیث تابعدار کړي او الله رب العالمین دې موږ د عباداتو او د خپل دین صحیح تابعدار کړي او د وخت د ټولو فتنو دې الله رب العالمین موږ تاسو وساتي اقول قولي هذا واستغفر